اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وکذلک جعلناکم امة وسطا. کوم موضوع باندې مختصرا سرایز عرض کوم هغه د اسراف او فضول خرچه. تقریبا ایمو معاشره کې ډېر داسې کسان دي چې هغه خپل زندګۍ کې ډېره فضول خرچي کوي، اسراف کوي، څه انتهایی مذمت شوی دی. قرآن کې، حدیثو کې اسلام ډېر مذمت کړی دی او حتی حرام هم کېدای شي ځینې وخت کې. او دا مسله معاشرتي مسله د اخلاقیات اقتصادي مسله ده. قرآن څه ویلي دي وکذلک جعلناکم امة وسطا، یعنی مسلمان امت وسط ګرځېدلی دي، معتدل امت، متوازن، چې هغه هر شي کې توازن وي، هغه هر یو شی مطلب داسې میانه روی باندې کوي. اهدنا الصراط المستقیم څه مو هر المنځ کې یو صراط مستقیم اندا دی چې نه افراط وي نه تفریط وي، انسان منځ ولا لاره اختیار کړي وي، چاهے تعلیم دی، چاهے تفریح دی، چاهے اقتصاد دی، حتی عبادات، هر یو شي کې میانه روی پکار دی، اسراف نه دی پکار. القصد فی العباده حدیثو کې راغلی دی چې عبادت کې انسان پکار دی دوره ونه کړي څه ستړی شي پرېږدي دی. قلیل یدوم خیر من کثیر ملول، دا روایت کې راغلی دی، یا ینقطع راغلی دی چې داسې عبادت چې هغه ته کام وکړي، چې هغه جاري وي، هغه ډېر بهتر دی. هغې عبادت نه چې هغه ته ډېر وکړي پرېږدی. او قرآن کې واضح خوراک چې کاکو زندگی حوالی سے ویلی دی چې کلوا واشربوا ولا تسرفوا. سوره اعراف 31 نمبر آیه پروردگار اعلان می‌کنه تاسو وخورئ وچوئ کوئ، خو اسراف خو مه کوئ. لا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. اسراف و فضول خرچی ما کوي چې پروردگار عالم مصرف کسان، فضول خرچی کسان پسند نه کوي. او نن سبا دنیا کې تاسو وکسئ، زه به خاص کر یورپ مثال در کوم چې کومه پیسه سپیو باندې، حیواناتو باندې خرچ کیږي، کنده پیسې غربت باندې، فقر باندې، غریبانۍ باندې خرچ کړي وي. نه صرف یورپ کې، افریقې کې، دنیا کې وځي کې به غریب نه و پاتې شوی. او که زه بیا خپلې معاشرې مثال در کوم چې د کوم ایمو ډېر داسې خونې دي، سرمایه‌دار کسان، پیسې والا کسان چې هغوی څه ګودمونه ډاک دي داسې سامانونه چې هغه استملایي نه، هغه ایښي دي انبارو کې، هغه یې ګودامو کې ایښي دي، سټور یې کړي دي، ونه مړه دي شي، ونه لاړ دي شي، پاتې دي شي، سامانونه خراب دي شي، منګک دي وخوري، ضایع دي شي، نو نه یې ورکوي هغو کسانو ته چې هغه مستحق دي. داسې جوانان شته دي چې هغوی ودونه نه شي کوی، جهیز نه شي خستای، جهیز والا سامان نشي خستای، واده ته تیاری نشي کېدای. خو دې په مقابله کې ډېرو داسې کسانو، دولتمنو سرمایه‌دارو کسانو څخه ګودامونه انبارونه ډاک دي، هغو سامانونه، زه به داسې وایم فریج، ماشین، جامو والا، مختلف شیونه، کمبالې، هر یو شی چې هغه هغوی اکسټرا ایښي دي، خو هغو غریبانو مستحقو کسانو ته یې نه ورکوي. نو خونې کې هم داسې مو که چیرې اسراف پرېږدو نو ایمو زندگی ډېره ښه چلیدای شي. کله ورکې یو شوهر غواړي چې فضول خرچي نه وکړي، مثلا بچت وکړي، ښځه پرې غرونه ورکوي چې ته کنجوس یې، یا بخیل یې، یا ګداګر یې، یا ګدا یې مثلا، نو دا شی ښه نه دی. قرآن مجید کې دوه طرفه ویلي شوي دي چې ما ډېره کنجوسي کوئ، ما ډېر اسراف و فضول خرچي کوئ. پروردگار عالم قرآن کې ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. پیغمبر اکرم ته یو وارې څوک راغلل، لباس ته قضا ونه کړه چې یا رسول الله لباس راکړه. پیغمبر اکرم خپل لباس ویر کړلو، پیغمبر همداسې پاتې شو کور کې. نو پروردګار عالم ته ویل دې حده پورې ته هغه مه کوه خلکو باندې خرچه، یا څه ته کوم خپل لباس ویر کړي، دې حده پورې نه دی پکار. خو داسې نه دی پکار چې انسان مکمله اسراف وکړي، مکمل هغه وکړي. دوه طرفه انسان پکار اعتدال سره زندگی تیره کړي. قرآن کې دي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. پروردگار عالم څه فضول خرچي کسان د شیطان وروڼه دي، د شیطان برادران حسابېږي. یعنې هغه داسې وایي لکه څنګه شیطان دی همداسې ورسره دوی حسابېږي. امام صادق علیه الصلاة والسلام یایي چې ان الصرف یورث الفقر و ان القصد یورث الغنا. کوم کس اسراف کوي، فضول خرچی کوي، نتیجه به دا وځي چې یوه ورځ به فقیر جوړیږي. او کوم کس میانه روی اختیاروي، معتدله متوازنه زندگی کوي، هغه نتیجه دا وځي چې انسان به همیشه بېنیازه وي، چاته به محتاج نه وي. ځکه داسې د ټایم څه ډېر داسې دولتمند کسان، سرمایه‌داري کسان څه خپلې بنګلې جوړې کړلې، خو فضول خرچۍ وجې نه او ډېر بېباکۍ وجې نه،
ډېر اسراف وجې نه هغه خپلې هغه بنګلې وخت سره خرڅې کړلې نن کرایو باندې زندګۍ تېروي. نو که چیرې موږ د معصومینو کلام ته سترګې وغړوئ، مولا امام صادق علیه الصلاة والسلام کلام د ان صرف ان تجعل ثوب صونک ثوب بزلتک. امام یو مثال ورکوي څه اسراف دغه ته ویلی شي کوم بهار ولی تو کپړې وي څه بهار ته چایې بهار معاشرې کې استعمالوي، بهار وځي مهم ولمنځتې دپاره یو مرګلو سه یو چېرته ځي یونیورسټۍ ته یو کالج ته یو کوربار ته هغه کپړې ته خونې کې استعمال کړي، خونې کې ضایع کړي، خراب کړي، دغه ته ویلی شي اسراف. کوشش وکړو چې اسراف او فضول خرچۍ نه ځان وساتو. او کوم کسان چې وس لري طاقت لري په ځای دا څه خپلې خونې کې اسراف وکړي او ډېرې داسې مړۍ چې هغه بهر هغوی طلایي ګندو کې هغه غریبان خوړای شي، غریبانو ته ورکوی شي. په کار دی په نسبت سره موږ غربا اوسه فقرا اوسه مدد وکړو، که اسراف نه موږ ځان بچ کړو معاشرې کې غربت فقر هم کمیدای شي او ختمیدای شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.